السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اسرار تاسو ته حاضر یم. سلامونه وایم. دا تاسو ګورئ د اسبن روډ دی او د اسبن غیر دی ته وایي چې یو طرف ته اسبن ته روډ تللی دی او بل طرف ته چې کوم دی نو خامپور ته تللی دی او دا د اسبن او د خامپور ډرایوران چې کوم دی نو هغوی راوتي دي او ګاډي ودرولي دي. سړک یې چې کوم دی نو بند کړی دی او دا د ټریفک انچارج شاه محمد خان راغلی دی او دوی دا مطالبه ده چې د اسبن روډ چې کوم دی نو هغه د اسبن 2.5 کاله نه زیات وخت چې کوم دی نو هغه وشو چې د اسبن په روډ باندې روړۍ خواره شوې ده. یوې غنټې نه زیات وخت وشو چې دا سړک چې کوم دی نو دا د اسبن بند کړی دی. د دې مطالبه چې کوم دی نو هغه دا ده چې د اسبن سړک چې د کله نه وړاندې د څلورو کالو نه زیات وخت چې دا وړاندې روړۍ پې اچولی شوې ده، بیا چې کوم دی خکه اچولی شوې ده او دوړې دي او د ګاډي د ټیرونو خلک یې د ګاډي د ټیرونو خلاف په ډېر زیات تنګ شوي دي. دا هغه روډ دی چې کوم اسبن طرف ته د ګیر نه دغه شوی دی، روړۍ پې خوره شوې ده او د هغې نه پس چې کوم دی نو خاکه ده او د هغې نه خاکې نه چې پې ګاډي ګرځي نو ورسره چې کوم دی نو دوړې کېږي، خلک یې د ټیرونو نه خراب کړل او خلک ډېر زیات مجبوره شو په دې بنیاد باندې چې د څو کالو نه دغه دوړې چې کوم دی نو سټوډنټان یې خراب کړل، ماشومان یې چې کوم دی نو هم خلک یې ناجوړه کړل. 2019 نه دا روډ زمونږه ټیکهدار اخیستی دی او په دې کې هغه پڼه ایستلی دی او د شیاورغړه پورې او د اسبنه پورې داسې 9 کیلومیټره روډ د دې نه زما ټولو قوم ته ماشومانو ته په روډ په غاړه چې کم کلي دي کم کورونه دي هغه متاثره دي. زما چې کم ټرانسپورټ دی هغه متاثره دی، په هره ورځ ټیرونه شلیږي. اصلي احتجاج زمونږه د شیاورغړ او د اسبن د روډ دپاره دی. چېرې په دې زندن زمونږ سره مطالبه زمونږ ونه منلی شوه نو بیا به موږ ټیم ږدو په سلا مشوره به موږ بیا جی ټي روډ بندوو. خبره کوو چې بهی په دې باندې ډېره غټه علاقه پرته ده، بیماران دي په دې باندې شیاورغړ، خانپور او اسبن د سربالا پورې. نو لهذا زر تر زر په دې باندې کار شروع شو، کوی نه شو نو د ګل آباد په مقام باندې موږ پر جی ټي روډ باندې ښه باقاعده احتجاج کوو او د دې خلاف به ناربازي کوو. کوم چې دا قوم خپل اتفاق وساتي نو په هغه اتفاق په مطابق به کار کېږي. زمونږ اوس په دې ټایم کې د دې علاقې چې کوم نمایندګان دي هغه زمونږ ذمهوار دي او هغه دي چې دی هغه دي را چې دی قام له چې دی دوی له خپله تسلي ورکړي، خپل ټایم دی ول ورکړي. ډېر تاسو درخواست کوم دا 30 تاریخه پورې موږ وخت ورکوو. تحصیلدار صاحب هم ناست دی او چې چا ولاړ دی او چې چا تاسو سره خبره کړي هغه هم 30 تاریخه پورې صبر کوو. 3-4 کاله موږ ناکام کړی دی، بیا به درځه یو بله فیصله وکړم. ما ګوره د کشتۍ زیږلي زه ټول عمر بهر ما کور نشته، بیا به درسره زه بله فیصله وکړم. دا نه ولاړ خلک چې کوم دی دا به مونږ که 3 میاشتې وو که 4 میاشتې وو بیا به کینو، خو که په چا پسې مور سوال جواب وکړه یا یې پسې پلار سوال جواب وکړه او رانه پاسېد نو ښه به نه وي. وروستو په دې سلسله کې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدره سردار باچا په دفتر کې د یوې غونډې تابع شوې وه چې پکې د حلقه PK15 نه منتخب MP همایون خان، تحصیلدار دینزی عمران خان، ANP خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري حسین شاه خان یوسفزی، تحصیل دینزی چیئرمین پیروشاه خان، PPP نعیم الله خان، ټیکهدارانو صدر انجینیر اکرام الله خان، مسلم لیگ نون دینزی صدر داود خان، محکمه تعمیرات XCN SDO او اسبن روډ متاثرینو نمایندګانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. فیصله وشوه چې په هر صورت به راتلونکو 4-5 ورځو کې په اسبن سړک ترجیحي بنیادونو او حلقه PK15 کې نورو سړکونو کار شروع کولی شي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.